دا مې واده ده در سره. دغه خبرې دي، دا کیسې دي. زه پاکستان تحریک انصاف نه ولاړ یم. پاکستان تحریک انصاف ته په دې وجې تللی یم چې ما په خیال یو تحریک پارټیانو چې یو داسې تحریک ده چې انصاف په نام باندې نام انصاف په نام باندې ایښودلی سلی ده. دنیا چې هر سړی انصاف غواړي، انسانیت انصاف غواړي، اسلام انصاف شي. زه دې پارټي نن ممبر یم. دې پارټي نه ځکه ولاړې چې دې کوم لیډر ده پاس عمران خان، صفا سړی ده، رښتیا وایي. 19 کالو نه یو جدوجهد کوي لګیا ده صرف دې دپاره چې بی دا خپل ملک نظام بدل کړي. زه د ملاتړ کو دته چې کوم ماته چې کوم ووټ ملاویږي اصل چې عمران خان ته ملاویږي. ما دا کوشش ته چې که ما د یو سیټ باندې له ما په دې یو حلقې باندې که موږ د ټولې ضلع باندې د پرایم منسټري کېږي، زه به پوره جدوجهد کو، زه به منچې قرباني کو، عمران خان به پرایم منسټري ته رسو. الان دی قرباني به ما وي، مزې به ما عوام کوي. دا مې سوچ ده. دا زندگی اوسې دا نه ده چې دا کومه موږ تېروو. تاسو ته دا خواست کوو مه چا خاني ته ګورو، ای چا خاني ته مه ګورو، ما خاني ته ګورو، مه دې ته ګورو چې بی دا سړی فلانی فرقې نه ده. ای چوک مو جنت ته نسی پهنچوای، موږ د جان جنت ته پهنچو. جنت په عقیدې ده، په عمل ده. ما دې ته ګورو چې دې سړي چې ډېرې زیاتې پیسې دي. همیشه داسې سړي ته ګورو چې هغه چې تقوا وي، دې زه نه یا دې بل څوک وي. همیشه هغه سړي ته ګورو چې خدای نه ډارېږي، هغه انسانیت سره مینه وي. همیشه هغه سړي ته ګورو چې کوم انصاف پسند دي. په دې به تاسو کامیاب یو. بیا به دا سیاست صرف 2-3-5 کورنیو ته پاته نسی. دا بچي چې ناس دي، دغو چې به لیډر راوځي، دو چې به MP راوځي، دو چې به MNA راوځي، دو چې به سینیټر راوځي. همیشه حق دپاره فیصله کوه. دین دغه وایي چې اهل سړي اهل حکمران پسې جا. نو دا مې سوال ده درته چې په موقع باندې عمران خان نه اهل خو ماته څوک نه ښکاري که تاسو ته ښکاري. ټولې غله بچي دي. عمران خان ملاتړ به کوو، تاسو به ما ملاتړ کوو. که تاسو په معیار زه نه و پوره بیا ما ول بل ورتي مه کوو. مه مې ننواتو ته ګورو، مه مې غمزاري ته ګورو، مه مې دې ته ګورو چې دا سړی فاتحو ته راځي. دې ته ګورو چې دې سړي موږ سره موږ وسایل موږ حق یې موږ ته راورسو که نه. دې فاتحو ته مه ګورو چې دا یو بل دا رواج ده وایي چې فلانی خان فاتحې ته رالی. زه خپله ډېرو فاتحو ته ځم، خو زه په دې نیت باندې نه ځم چې بی ما ته به دی ووټ راکوي. زه په دې نیت ځم چې زه دا خلک وپېژنه. زه په دې نیت ځم چې کله زه مړ یم بیا به دا خلک ما ته راځي. کیدای شي دو په وجې باندې خدای ما وبخشي. دې شیانو ته مه ګورو چې دا خانې فاتحو ته کړه ده. ای چوکي چاته مړی نه لږي. زه غزني خیل چې چاته مړی لږه هره ورځ، ای چاته یې نه کوي. ما نیکه خان و، خو هغه به چا سره ښېګړی وې. که همایون خان و، انور خان و، خوبه یې راوستي دي، نوکریان یې کړي دي. ما خاني به پسه یي چې ما خوی یې خاني، ما طرز یې خاني. زه چا سره ښېګړه وکړه په دې ما خاني نه جوړېږي چې بی ما سره پیسې ډېرې. په دې ما خاني نه جوړېږي چې زه ډېر ښکلي جیب چې روان یم. چې زه چا سره ښېګړه نه کوم رګورم لاس مرته چیګو. ډاکټر صاحب یو خبر وکړه چې دا دوره ښه سړی ده چې زه بله شپې 1 بجه روان و، دی ما ته ودرېده. ډاکټر صاحب زه ښه سړی نه یم، تاسو په موږ باندې حق ده. سن 36 نه واخله اوس پورې تاسو خلکو موږ دغه مقام ته ورسولو چې ټول پاکستان مو پیژني. زه چې د ګاډو چې شوره ما چې د عزت ده
چې دا ما ته خلک خان خان کوي دا خو یې تاسو له وجې ده یوه ورځ ته ما پرې مړ ده که تا ما ته لاس نه کوي چې زه ګاډي چې تېرېدله بیا به زه ډاډ یم بیا ما چې عزت پاته څه عزت ته ما ته راکې ځکه یې زه تا ته درکوم بیا به یې درکوم بیا به یې درکوم که زه په پښو روان یم پښې پلې یې بیا به یې درکوم الله مو ډېر عزت وکړه خبرې ډېرې زیاتې دي خو زه بیا روان څه بیا به پوره شپه لګیا یم ډېر مو ناغه کوو الله دې تاسو قدر وکړي الله دې تاسو عزت وکړي ما خپله یو اخرنۍ خبره ته کوم ما خپله دا سوچ ده ما دې شاته 4 کالو چې 3 کالو چې پیسې راوړي دي د خپلې حلقې ته یو پیسې مې ډسټرکټ ګورنمنټ او پروونشل ګورنمنټ نه راوړي دي تقریبا 8 کروڑ روپیو ګرانټ جوړیږي په هغه باندې ما 19 ټیوبویلونه شروع کړي دي 19 ټیوبویلونه هر کلی چې چیرته اوبه نه وي اول طبي مراد ته به وګورو چې هر کلی چې کوم چې اوبه نه وي هلته ما خپله مځکه واخیستله په پیسو باندې انتقال یې ما پسې کړی ده هلته ما بور کړی ده خیال مې دا ده چې هر یو به زه شمسي کوو دا مې دې پاره دا مځکه اخیستله چې دلته یو بل رواج ده چې کوم سړي ته د څه شی ورکړله په هغه قابض سي ټیوبویلونه چې چیرته دي ټیوبویلونه بېتحاشه دي ما زه اوس چا خبر کړه چې 12 ټیوبویلونه دي منصور چې داسې هر کلي چې دي خو څوک لا چاته اوبه نه ورکوي څوک یې لا په ډرمونو باندې خرچوي نو ما دا خپله مځکه هر چیرته ځکه واخیستله 2 مقصدونو دپاره یو دې دپاره چې ما مځکې ما ټیوبویل ما سولر سیسټم نه بچو کو اوبه نه خرچوي دا به زه هر چاته ورکوم که دی ما ته ووټ راکوي یا که نه راکوي دا چې کفر اسلام جګړه نه ده ما ته که څوک ووټ نه راکوي ما به د سره ښېګړه نه وي کړې چې زه د سره ښېګړه وکړه بلورتي به یې راکوي که ما نه زیات یو سړی رایسي یا تکړی یا د سره زیاته ښېګړه کوي دی به ایخته ورکوي نو ما یو مقصد دا هغه که طبي مراد ته لاړ سو سبا د روزې چې ما ولنی ټیوبویل سټارټ سه طبي مراد چې هغو به اوبه تاسو نه راولې منصور نه خبر به یو 10,000 فوټ پایپ لاین مې ورته وکړه تالابو ته مې روان کړی ده سولر سیسټم مې پو لګو 1 کروڑ روپیو هغه ده خو چې کوم سړي ته نه ما مځکه اخیستې ده هغه ته مې دا ویلي دي چې که چیرې تا څوک اوبو نه منې کړل که چیرې دا اوبه زه خبر سلې چې خرچ یې سلې بیا ما نه وینې دلته به زه بیا بل سړی راولوې تا مځکې من چې به بل سړی ابادي ما دا سوچ ده چې دا ټول ټیوبویلونه انشاءالله که پاسله خدای دغسې وسایل راکوله ما په خدای ډېر اعتماد ده ما صرف خلوص و خدای پاک پیسې ما ته راوستولې ما لګولې چې خلوص دی نه ایم پی ایګان ایم این ایګان خو دي پاور چې ول هر څه شی ول ورسره دوره یې وی چې دا 19 ټیوبویلونه دو کړي وی نه خو ما خلوص و خدای ما په وسیلې باندې د اوبه روانې کړې ما دا سوچ ده چې که چیرې خدای حکومت راکړه هر دې ټیوبویل سره به یو اوور هیډ ټانکي هغه ته به زه خپله مځکه اخله هغه نه به کور په کور پایپ لایني چې دا کیسه ختمه سي د خرې ریډیو د ډرمو کم از کم چې انسان موږ په انسان وګڼو چې خدای دې پاره چې د شلو اوبه خو کور چې دی میندوي دویمه وجه مې ځکه دا مځکه کړې وه چې ما خپل سوچ دا ده چې دې هرې مځکې باندې به زه دلته یوه کوټه یو دفتر جوړو چې دا کیسه ختمه سي چې دا غزني خیل ده که ما چوار خیل چې ټیوبویل هلته به ما کوټه کمرهی خپله چې زه کله هلته جذب هلته چمله هلته به چینېږه هلته به خلک ما ته راځي که زه منصور چې ما سکیمي زه به منصور چې به ما کوټه ما دفتر به ما ملګري ما عوام به ما سره هلته میندوي زه به دوته نه ځم
نو دا فرقونه چې مو ختم کړي نه دا قوم ترقی نسی کوای نه زه کوای سو نه تاسو کوای سو کمانه شمینده او هغه پسې جو خو خپل ای بچو خپل زندگی ادې ترقی دا په داو باندې په دې ملګاو چې یو خان تاسو ته ولاړ دا لا یو پیسه والا تاسو ته ولاړ دا لا یو ډیر چیک سړی تاسو ته ولاړ دا دې ته ګورو چې دا سړی اهل دا ما کار به کوي دې ته ګورو ډیره مهرباني الله مو عزت وکړه الله مو قدر وکړه که څه غلطي سه لیغه معافي غواړو ډیره مهرباني الله مو عزت وکړه